أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورة البقرة آيات نمبر 228. حافظوا تاسو حفاظت کوي على الصلوات فالمنزون بانی والصلاة الوسطى او د مینس پر منځه باندې وقوموا لله قانتين او درېږي لله الله عز وجل را قانتين فعاجزي سره د عاجزي په حالت کې. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې آیات کې څو قسم احکامات ذکر شو، نو هغه احکامات تقریبا ټول د حقوق العباد سره ارتباط درلود چې د معاشرت آداب و. اوس به په بابین کې د لمانځه یادونه کوي چې دا د حقوق الله څخه دي، تر څو د انسان د الله تعالی او د بندگانو د حقوقو په اداینه کې توجه د الله تعالی طرف ته برابر وي. هر کله چې د انسان توجه د الله تعالی او طرف ته وي، نو په دې خاطر باندې انسان بیا د الله تعالی او د بندگانو حقوق ادا کولای شي. ځکه د قران کریم ترتیب هم داسې دی چې په مابین کې یا په شروع کې یا په پای کې د کلام د الله تعالی طرف ته د متوجه کېدلو بحث راوړي، تر څو چې انسانان د احکام په منلو کې د الله تعالی عظمت په خپل زړه کې وساتي. نو دې کې څو مسائل دي. حافظوا علی الصلوات، مراد د حفاظت څخه دادی چې تاسو د منځونو پورا خیال ساتي، یعنی د ټول منځو خیال ساتي عموما او خصوصا بیا د صلات وسطا. د صلات وسطا په ارتباط باندې د جمهور امت رائے ده چې دا د مازګر لمونځ دی، او د دې د حفاظت به ودی خاص ساتنه کوي. او وجه دا ده چې دا وخت عموما د خلکو د غفلت وي، خلق د دنیا په کارونو کې زیات مشغول وي. او بل مسله د دې څخه دا ذکر شو چې تاسو لمونځ مه پرېږدئ، یعنې په هر حالت کې دا لمونځ کوئ، ولو که هغه حالت د مجبوري وي، تر داسې اندازې چې تاسو په اشاره باندې لمونځ کوئ، خو لمونځ مه پرېږدئ، نو تاسو د لمانځه حفاظت کوئ. ځکه نو شرعي حکم هم دا دی او دا مسله ده چې لمونځ نه پاتې کېږي. یعنی ولو که یو سړی پر تخته باندې پروت وي، د مرګ حالت یې قریب وي او څه ناڅه احساس ورسره وي، د سر په اشاره به لمونځ کوي، نو لمونځ یې پاتې کېږي نه. یعنی تاخیر د لمانځه دا نشي راتلی، الا په هغه صورت کې چې حواس مکمل له لاسه ورکړي، نو بیا خو دی لمونځ نشي کولی. د سترګو په اشاره باندې لمونځ نشي کېږي، د سر په اشاره باندې. او قهاو لیکلي دي چې ځینې کسان مریض ته یو شی رانوړ کړي چې دی په هغه باندې سجده لګوي، دا صحیح طریقه نه ده، دا صحیح طریقه نه ده، غلطه ده. او دغه آیات چې نازل شو نو په لمانځه کې خبرې منع شوې، د دې نه مخکې په لمانځه کې خبرې جائز وې. وقوموا لله قانتين، وقوموا او تاسو ودرېږئ لله الله عز وجل رقانتين عاجزی کوونکی، یعنی بالقاعده په لمانځه کې عاجزی کوي او دې تکلک توجه کوي. فإن خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم کچیر تاسو بیریدلاس، فرجالا نو بیا پیادا او رکبانا یا سپارا، فإذا آمنتم کلچ تاسو فا امن سی فاذکروا الله کما علمکم، نو بیا ذکر کری اللہ عز وجل کما علمکم سنگ چه در شودلی دی، مالم تکونو چه تاسو نو استعلمون فاغبانی نپوه دلاس. فإن خفتم فرجالا او رکبانا، مخی خدا المانزه یادونه وسول چې تاسو د المانزه حفاظت کوئ، لیکن وسه بل حکم بیانې چې کا باقاعده په المانزه کولو کې
تاسو ته د دشمنه یا د کوم بل چا د طرفه بیره یعنی المنځ مو په کامله پوره طریقه نسوای کوای د بیري حالت مو نو بیا یا پیاده وکي یعنی د خپل سورلیو سراکشته سي هر یو دی جلا جلا خپل منځ وکي او یا اسپاره وکي پر خپل سورلیو باندې سپاره او په اشاره باندې او یا چې د سجدي د پاره سر لګیږي او د رکوع د پاره اشاره کیږي عام خبره ده کوم مخ د قبله طرف ته وی او کني څنګه چې تاسو ته اسانه او دا هم ضروری نه ده چې تاسو خپل اسلحه کښېږدئ دا د صلات الخوف د المانځه حکم بیانې چې د خوف په حالت کې چې کله د بیري حالت راشي یا د دشمن څخه او یا د کومبل شي څخه د دې مجاهدینو ته اجازه دي چې دوی یا پر خپل سورلیو باندې سپارل منځ وکړي او یا راکښته سي پیاده پیاده یې وکړي صلات خوف حکم بل ځای هم را روان دي نو که باقاعده په منځ کولو کې د دشمن یا د کومبل شي بیره و وین خفتم کچيري تاسو بیره د لاس فرجالن نو بیا پیاده منځ کولای سي او رکبانا او سپاره هم کولای سي څنګه چې درته آسان وي قبله رو خیاس کنه عام خبره ده کوم منځ په اشاره وي او په دغه وخت کې حفاظت ترک کړي نو پروا نه لري یعنی دغه وخت کې بیا د منځه حفاظت دادي فاذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذا منتم کله چې تاسو فامن سي کاملا یعنی د بیري حالت ختم سي فاذكروا الله نو بیا یاد کړي الله عز وجل یعنی المنذ وکړي کما علمکم څنګه چې در شودلې دي تاسو لره ما هغه سلام تکونو تعلمون چې تاسو نو اسپاغه باندې پوهېدلې نو بیا د الله تعالی ذکر په هغه طریقه وکړي څنګه چې تاسو ته شودلې یعنی د پخوات چې تاسو ته معلوم نو بیا درو شو دي یعنی د اطمینان او سکون په حالت کې چې المن څنګه در شودلې دي بیا یې په هغه طریقه باندې ادا کړئ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون دا پنځه دیرشم حکم دی په ارتباط باندې دها کندو چې هغه عیده تیری د عیده په وخت کې بعض اقسام بیانې والذین یتوفون منکم هغه کسان یتوفون چې وفات کړل سي منکم تاسو څخه ويذرون ازواجا او پریږدي ازواجا شذي کوروالاوي ترشا وصیتا پاوی وسط لازم دی لازواجهم د خپل شذو د فارم متاعا الى الحول خرچه بوی للحول تری وکاله پوری غیر اخراج ما سوا د استلوڅ فإن خرجنا کاوی ووتلی فلا جناح علیکم پرتاسو ګنا نست فيما فعلنا فهغه څه کی چاوی کړي وی فی انفسهن فخپل حق کی من معروف فمناسبه طریقه باندې والله عزیز حکیم والله على عز وجل عزيز غالب دي حكيم د حکمت خاوند دي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فدي آیاتونو کې بیا د جاهلیت د زمانه د یو رواج منع کی د جاهلیت په زمانه کې د متوفا عن هذا وجها یعنی هغه شزه چې خاوند دی وفات وسو یو کال دا غیر د فار ناس ضروري و هغه به یو کال به عیده تیرول په ابتدا د اسلام کې هم دغه څه عیده دا یو کال او د جاهلیت په زمانه کې دا ترتیب وو چې شدت ته میراث او نفقه نور کول بلکې هغه د یو شپ د حیواناتو په شکل باندې خپل په میراث وړل کېدل نو د آیاتونو کې الله عزوجل دغه څه د فاره پر خاوندانو باندې وصیت کول لازمي کړي وکاله چې بیا دا
د وصیت آیاتونه را نازل سول نو دغه آیاتونو حکم منسوخ شوی. یعنی اوس که خاوند وصیت وکي کې نه وکي کوروالا میراث وړای شي. په ابتدا کې حالت داسې و چې د خاوند د وصیت مطابق بیا میراث وړای شوی، بیا له هغه میراث نه شوی وړای. او په ابتدا د اسلام کې امر داو چې هر خاوند باید وصیت وکي د خپل کوروالا لپاره چې د وفات وروسته یو کال د هغه سکونت، د هغه نفقه او لباس دا باید د میراث څخه ورکړل شي. والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا، والذین اغکسان یتوفون منکم چې وفات کړل کیږي تاسو څخه، ويذرون او پرېږدي ازواجن شذي پر هغه لازمه ده وصیتن وصیت کول لازواجهم د خپل کوروالاو د پاره، متاعا د خرچه ال الحول تر یو کال پورې چې نفقه سکونت او لباس بوي، غیر اخراج بلا استلو یعنی د کور بیم نه باشي. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا کچیر دا شذ خپل وتل یعنی ورسته در څلور میاشتو او لسو شپو یا ورسته تر وضع د حمل، فلا جناح علیکم نو فتاسو باندې ګناه نشته فيما فعلنا فاغس کی چاوی فعل کړي یعنی نکاح کړي یا د نکاح مربوط نور پیغام د نکاح واسطه فی انفسهن فخپل حق من معروف فمناسبه طریقه بیا پتاسو باندې ګناه نشته. نو شریعت یو دا حکم منسوخ کړي، دا رواج ختم کړي چې دوی به د شذو ته میراث نه ورکاو، بلکې پر نارینه باندې پر خاوندانو یې دا فرض کړل چې هغه به د خپل کوروالا د پاره وصیت کوي، وصیت ور باندې لازمي کوي. او دومره دا رواج مات کوي چې د یو کال عدا چې دا په ابتدا د اسلام کې هم و نو هغه په څلور میاشتې او لش په بدل کړ او یا په وضع د حمل باندې بدل کړ لکه مخکې چې تیر. نو په دې صورت کې دا وصیت چې د خاوند د طرفه به د کوروالا د پاره کې دی پر خاوند باندې لازمي و. البته پر شذ باندې دا نه و لازمي چې خامخا به قبلوي، یعنی کاغي ور معاف کړی وای نو دا معاف کېدلای سوای. نو الله عز وجل فرمایي کشیر دا غشذ ووتل یعنی د څلور میاشتو او لش په ورسته ووتل او یا وضع د حمل رااله ووتل، نو بیا چې دوی د خپل ځان په حق کې کم فعل وکړي یعنی یا نکاح وکړي یا د نکاح پیغام واسطي لیکن و په معروفه طریقه باندې پر تاسو ګناه نشته. والله عزیز حکیم، والله علی عز وجل عزیز کامل غالب دی، حکیم د حکمت خاوند دی چې کله غالب دی نو پر مخالفت باندې سزا درکوي، نو ځکه مخالفت مکوي. حکیم د حکمت خاوند دی، په هر حکم کې استاسو د پاره مصلحتونه او حکمتونه دي، نو ځکه خیال ساتي. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات د مطلقات د پاره هغه شې چې طلاق شوی متاع مصرف ورکول دي بالمعروف په حق طریقه، حقا مقرر ده علی المتقین پر متقیانو باندې. د دې ځای څخه د عامه مطلقاتو د پاره شپږ دیرشم حکم بیانې. مطلقه دوه قسمه وا، یو هغه مطلقه چې طلاق ورکړي سي مخکې تر صحبت او مخکې تر خلوت، یو هغه مطلقه ده چې طلاق ورکړي سي بعد صحبت او بعد الخلوت. نو هغه مطلقه چې طلاق ورکړي سي قبل صحبت مخکې در صحبت او د خلوت، دا هغه حکم بیان چې په هغه صورت کې کچيري صحبت نو سوي او مہر مقرر نو نیم مہر ورکول پر خاوند باندې لازمي و د طلاق ورست، او که مہر مقرر نو صحبت هم نو سوي نو بیا پر خاوند باندې یو جوړه ورکول واجب و هغه چې د وس مطابق. او کچيري د صحبت ورست طلاق ورکړس نو دا مطلقه که مہر مقرر وو کامل مہر ورکی څونه چې مقرر دي، او که مہر مقرر نو بیا به مہر مثل ورکی
څومره اندازه چې د دې هم عصر د دې د زمانه شذي په هغه مہر په مقابل کې واده شي هغه نه اندازه وکړي په دار روانو آیاتو کې په 241 نمبر آیات کې دغه دوم قسم مطلقات حکم بیانې دا اول قسم مطلقات حکم بیان وللمطلقات متاع بالمعروف د طلاق سو شذ د فار متاع مصرف پر کول دي په کومه اندازه چې مقرر وي متاع بالمعروف متاع ور کول دي مصرف ور کول دي بالمعروف په حق طریقه سره حقا دا متاع دا مقرر کړل شوی ده علی المتقین پر مسلمانانو متقیانو باندې یعنی پر ټول مسلمانانو باندې دا لازمي ده متاع دا خو په درو معناو باندې دلته علماو ذکر کړي په معنا باندې د مصرف پر کولو دی نو کچيري ورڅخه مراد نفقه سي بیا خو نفقه د کوروالا پر خاوند باندې فرض ده که خاوند هغه ته طلاق ورکړي تر څو چې دا د خاوند فائدہ کی نفقه یې پر خاوند فرض عام خبره ده که هغه په طلاق باین طلاق سوي او که په طلاق رجعي باندې او عام خبره ده کې خاوند وفات شوی کله متاع څخه مراد نه پخواخه نو بیا واجب ده او کله متاع څخه مراد یو جوړه مراد کې چې یو جوړه سامان ورکول نو بیا درې صورت مستحب دي او یو صورت یې واجب په هغه صورت کې واجب ده چې مہر مقرر شوی نیوي او طلاق مخکې تر صحبت یا در خلوت واقع شي نو په هغه صورت کې خو دا یو جوړه ورکول دا واجب او درې صورت چې مہر مقرر وي او صحبت نیوي راغلي نیم مہر او یو جوړه ورکول مستحب ده دا غرانګه کوم شوه طلاق سي مہر کامل یوسي او یو جوړه کالی سره ورکول دا مستحب دي او یا محرمی سلیوسی جوړه کالی ورکول دا مستحب دي کنه په کم را دي بیا خو واجب ده او کله دې څخه مراد دا کالی ورکول شي نو بیا په اول صورت کې واجب په دادرو صورتو کې مستحب ده او کمراد ورڅخه نفقه شي یا مراد ورڅخه داوی چې دا کوروالا تبدا خاون نفقه ورکی دا بیا په هر صورت کې په ټولو صورتو کې واجب کیږي او کمراد څخه مہر شي نو مہر بیا په دې درو صورتو کې په اول صورت کې واجب نه دی په دوم صورت کې نیمه دی په دریم صورت کې کامل مہر په څلورم صورت کې مہر مس نو د متاع څخه په قمر دی دایسي مہر امر دی دایسي او یو جوړه کالی هم را دی دایسي حقا علی المتقین یعنی دا متاع ورکول دا حق دی یعنی مقرر دی کاغه د وجوب په درجه کې وي دا متاع او کله استحباب په درجه کې وي علی المتقین فرمتقیان باندې كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك دغرنگ يبين الله بيانوي الله عز وجل لكم تاسلر آياته خپل آياتنا لعلكم تعقلون شاید تاسو عقل حاصل کی یعنی پوها حاصل کی كذلك دغرنگ يبين الله بيانوي الله عز وجل لكم تاسلر آياته خپل آياتنا چې تاسو ور باندې په عمل کولو کې آسانی پیدا کړئ لعلکم توقع د تاسو څخه تعقلون چې تاسو بفوسی او بیا به ور باندې عمل وکړئ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الم ترى آیاتان دکتلی للذین آکسان لرا خرجوا من دیارهم چاوی ووتل من دیارهم دخل کورنونسا وهم الوف او هغوی پداس حال کی پزرحاو حذر الموت د مرگ دبیری وقال لهم نووی ویلدی لرا الله علا عز وجل موتو ملسی ثم احیاهم بیائی راجوان دکڑل ان الله یقینا الله عز وجل ذو فضل خاوند لوی فضل دی علی الناس بخلق بانی ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلق لا یشکرون شکر نه ادا کوي
الم تر الى الذين خرجوا. د دې آیات او ارتباط باندې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا د بنو اسرائیل یو جماعت دا د طاعون مریضی ورتراغله. د طاعون مریضی یو مریضی ده چې دا د انسان د اسهال په ناروغي اخته کیږي او بیا پښتوني کې او دانه راخیږي سره چې داغه په وجه د انسان ساه بنديږي بیا مري. دا ډیره سخته خطرناکه مریضی ده. احادیثو کې هم د دې ډیره یادونه شوی. نو حکم د طاعون د مریضی دا دی چې په کوم علاقه کې راغله دا خلک به د دې علاقې څخه نه وځي او نور خلک به بیا دې علاقې ته نه راځي. دا شرعي امر. نو دوی د دې مریضی د بیرڅه مرګ را ترانه شي د دې علاقې څخه ولاړ. هم الوف حال دا چې دوی په زرهاو. الوف دا په عربي کې جمع تکسیره ده. جمع تکسیره دا معنا چې کم از کم افراد تر لس یا تر لس زیات. دوی جمع په عربي کې راتلای شي. یو جمع قلت بوي هغه دا چې د درو څخه تر لسو یا افراد. یو جمع کثرت بولی چې افراد یې د لسو څخه لوړ اخري نهایي اندازه نه معلوم. نو دا الوف جمع تکسیره ده. مطلب دا چې تر لس زره کم نه و نور چې ارتم راو تعداد نور نه دي شودل سوي. نو دوی د دې مرګ د بیرته ولال د یو دوه غرو تر مابین یو لوی اوار میدانو په دې کې اواړه. الله عزوجل په دې باندې دوی ملک مقرری کړي. یو د دې دوه غرو په یو طرف کې ورته ودرېدل او بل په بل طرف کې ورته ودرېده. نو یې په زور आवाज ور باندې وکي. ټول د دې आवाज په وجه باندې په داغه میدان کې مرسو. چې کله دوی ټول په دې میدان کې مرسوله نو د شاوخوا علاقو خلک چې راغلل یو نو دوا نو چې تدفین او تکفین یې سوی وای. نو یې شاوخوا یو لوی دیوال ور باندې راوګرځوي. بس دا چې خلک به تیرېدل نو نبی دي. ډیره زمانہ بعد د الله عزوجل د انبیاء څخه یو نبی چې د حزقیل علیه السلام په نامه د مفسرینو ذکر کړي دا په دې علاقه باندې تیریږي. نو چې کله دې ادیره ته سر ورپورته کوي د انسانانو کوپړې دي اډو کې دي دا پراته دي مختلف. نو د الله عزوجل څخه د دې په ارتباط سوال وکړي چې الله عزوجل ماته د دې په ارتباط علم راک. الله عزوجل دا ټول معلومات هغه ته ورکړي چې پیش داسې و. نو د الله تعالی څخه دعا وغوښتل چې الله عزوجل ته دوی ته ژوند ورکبیر ته ژوند دي. نو دې دلې ورته ولاړو چې الله عزوجل و دې اډو کولر امر وکړي. ابن کثیر دا کلمات را نقل کړي چې دې اډو کولر امر وسو چې یا ایتها العظام ای هډکو البالیا ورستوسو او رجیدلو اډکو ان الله تعالی یامرک ان تجتمعي. چې الله عزوجل تاسو امر کوي په دې باندې چې تاسو راجم شئ. نو وایي چې دا اډو کې راجم وسوسه دا زره زره اډو کې ګرسر راجم. او بیا دې پیغمبر ورته ویل چې یا ایتها العظام ای هډکو ان الله تعالی یامرک یقینا الله تعالی تاسو امر کوي ان تکتسی لحم وعصب وجلدا چې تاسو پر خپل ځانو باندې غوښه او کلیه او پوست راوړي. نو بیا ورسته پر دې اډکو باندې غوښه کلیه او پوست دا پیدا شي. ورسته بیا دې پیغمبر ورته ویل ایتها الارواح ای ارواح ان الله تعالی یامرک الله سبحانه وتعالى امر کوي ان ترجع چتا سورہ وګرځي. یعنی ای روح تعالی امر کوي ان ترجع چراودي ګرځي کل روح هر روح الى الجسد الذي اغ جسد لرا كانت تعمره چې دا جسد ای آبادوي. نو بیا دا ارواح هم په دې جسدونو نه وتل او دا ټول انسانان راځوندي کړي. دې آیات کې چې دلته ذکر شو دا د فار د تمهید ذکر شو در روانو احکاماتو د فار پر روانو احکاماتو کې د جهاد حکم راځي. نو دلته دې خبرې ته تمهید اجدي چې ګوري د جهاد څخه تاسو متشتي په دې بیره باندې چې مرګ ودرته راشي. مرګ یو ټاکلی وخت لري.
دا کدر ترالی بیا که هر ځای وي مرګ به در ترازي خلاصون نسیجنه پیدا کوي او که مرګ در تراغلی نو الله در تلیکلی نو بیا نو په جهاد کې نه در ترازي بل ځایم نه در ترازي نو د دې لپاره تمهیدی الم تر الى الذين خرجوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا زمانہ تقریبا 100 کلونه یا 200 کلونه په خوانی ده لیکن پیغمبر علیه السلام ته فرمایي الم تر آیاتانه د کتل په معنا باندې د علم تعلم د آیات خبر نه او چون کې واقعا ډېر زیاته مشهوره ده او ټول خلکو لیدلې ده د مخکنی زمانو نو په دې لحاظ باندې اوسم پیغمبر علیه السلام ته داسې خطاب کوي لکه گواکه د چې خپل لیدلی علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیاتان دي کتلی للذین کسان لرا یعنی د او کسانو علم تا تندی حاصل خرجوا من ديارهم چاوی وتل من ديارهم دخلوا کورنسا وهم ولوف او حال دا چاوی فزرحاو حذر الموت د مرګ د بیری فقال لهم الله موتوا نو اویل دی لرا الله عز وجل موتوا مړسی نو دی مړسو ثم احیاهم بیا راجوان دکړل وری نور واقعا پر شودل سیر ځکه مقصود قران کریم هغه چې مقصود دی هغه بیانې پاتو سنور تفصيلات هغه پریږدي هغه خپل د سړي په ذهن کې راځي ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ان الله يقينا الله عز وجل لذو فضل خاوند لي فضل لي على الناس پر خلق باندې یعنی د خلق پر حال باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلق لا يشكرون شکر نه ادا کی یعنی په کار خدا د چې شکر ادا کی او د خپل رب د دومره لوی قدرت وګوري چې دغه وراسته زره ز اډو کی څنګه را پورته کړل او څنګه پر هغه باندې غوښه او پلی او پوستکی راجمع کړ مولانا روم وای خاک و باد و آب و آتش بندان با من و تو مرده با حق زندان وای دا خاور دا باد دا اوبه دا اور دا ټول موږ او تاسو وینو چې دا ګرځ بندي یعنی روح نه بخښ معلومی ما او تا ته دا مړه معلومی الله عز وجل ته دا ټول ژوند دي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم نو اوس دا مخکې آیات چې ذکر کی دا یو کې تمهید کښې شو دی دا روان حکم لره چې وقاتلوا تاسو وجنګېږئ فی سبیل الله دا الله تعالی په لاره کې واعلموا فوسی ان الله یقینا الله عز وجل سمیع کامل اوریدونکی دی علیم فرع علم لرونکی دی یعنی په دې باندې پوس مفسرین دلته څه مسائل را نقل کړي دي یو مسله دا را نقل کړي ده چې دا همیشه د فاره باید مؤمن په دې عقیده ولري چې دا الله تعالی تقدیر دا د انسان پر تدبیر باندې غالب دی د انسان تدبیر د خالق د تقدیر په مقابله کې هیڅ اعتبار نه لري ځکه نو علما وايي التقديرات تزهق على التدبيرات تقدیرات د الله تعالی تقدیر دا د انسانانو پر تدبیر خان دي تابع څه سره مشلول د الله تعالی څخه فیصله کړي دوم مسله دا ده چې الله عز وجل د انسان د فارق مرګ لیکلی او کوم وخت ورته ټاکلی یو غړی نه تر هغه مخکې کیږي نو ورسته کیږي حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم ته وایي ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون تاسو د خپل رب عبادت وکي او د الله څخه وبېریږئ او زما اطاعت وکړئ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ځکه چې تاسو ته کومه ټاکلې مدته چې الله عز وجل ټاکلې دا کراغله یو غړی نه ځنډیږي نو ورسته کیږي او نه مخته کیږي دومره مسله دا سو دریم مسله دا ده چې په کومه علاقه کې وبا یا تعن راشي نو دا غي علاقه څخه تیښته دا جائز نه ده او نو ورتګ جائز امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما یو حدیث را نقل کړی دی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او اسامه ابن زید راویان دي د حدیث الفاظ مختلف قسم دي فرمایي چې ان هذا السقم عذب به الامم چې دغه مرض په دې سره امتونو لره عذاب ورکړل سوی دی
عذب به الامم په دې سره امتونه معذب کړل شوي قبلکم استاسنا مخکی واذا سمعتم به في الارض کله چې تاسو دغه مرض په ارتباط په مځکه کې خبره واوریدل فلا تدخلوها تاسو مور داخليږي هغه مځکه ته واذا وقع بارض او کچیر دغه مرض پر کوم مځکه باندې واقع سو وانتم بها او تاسو په دغه مځکه کې واسه فلا تخرجوا فرارا نو بیا تاسو د دې مځکه څخه د فرار په شکل د تیشتي د په اعتبار د دې مځکه څخه متشتي دا د پیغمبر علی سلام خپل امت ته امر دی په شام کې یو ډېر لوی طاعون یو وخت پیښ شوی د عمواس په نامه باندې مشهور طاعون عمواس یو علاقه ده بیت المقدس ته نږدې دا طاعون اول په دغه علاقه کې شروع شوی بیا یې ورسته تمام شام او عراق نیولې په دې کې تقریبا د روایتو مطابق تشپړ ډېر زره پر انسانان وفات شوي چې په دې کې ډېر صحابه او تابعین هم په شهادت رسیدلي حضرت عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې د پیغمبر علی السلام د ډیرو عظیم صحابه څخه دي او د نبی علی السلام مامام دي دا د دې امت امین دي پیغمبر علی السلام وی امین هذه الامه د دې امت امانتدار انسان دام په دې کې وفات شوی په شهادت رسیدلی نور صحابه کرام په شهادت رسیدلی خورا وردا واقعه ده تاریخ ابن کثیر البدایه و نهایت تفصیلی دا بحث راخستی نو یواری حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شام ته د لیدلو نیت باندې ولاړی چې شام وویني او حالات ځان ته معلوم کله چې د تبوک علاقه ته ورنږدې سوم تبوک د مدینه منوره آخري سرحد دی نور د شام علاقه شروع کیږي نو خبر سوچ الته د تعاون مریضی راغله نو د صحابه کرام راجم کړه دا وایي چې مشوره واخس چې څه کول پکار دي یعنی اوس بیرته واپس وګرځیږو او کولار نو صحابه کرام کې ډیر صحابه داسې وچ په دغه ارتباط د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوم واضح امر او یا حکم نو اوریدل نو په اخر کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته ویل چې ما د الله تعالی د پیغمبر څاوري دي چې دغه مرض الله تعالی په دې باندې مخکنی قومونو ته عذاب ورکړي نو کدا په کومه علاقه کې واقع شي تاسو مورځي او چې کله بیا تاسو پاغه کې اسینی تشتیمه چې دا یو اوریدل نو عمر رضی الله عنه صحابه کرام تویل چې موږ او تاسو باید ال تولاړو نو چې کله د دوباره تګ اراده وکړه مدینه منوره ته عبیده ابن جراح رضی الله عنه د شام امیرو اور تویل چې عمر رضی الله عنه افرارا من قدر الله دا الله تعالی د تقدیر تشته نو عمر رضی الله عنه ورته ویل چې کدا خبره بل چا کړي وای لا یوجو ان ته خو ډیر هوښیار انسان یې تاسو څنګه دا خبره وکړه نو بیا ورته ویل نعم نفر من قدر الله الى قدر الله دول هو مشتشت د الله تعالی د تقدیر څخه د الله تعالی تقدیر ته یعنی دام د تقدیر مسله ده چې الله تعالی پیغمبر مشتوای چې تاسو التمزي نو د تقدیر او تقدیر ته تیشته منع نه ده او د تقدیر څخه تیشته او تدبیر ته دا منع ده نو په دی واجب باندې خو چون کې عبیده ابن جراح امیرو هغه د دې په دی باندې په شهادت رسیدلی حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام وایي چې زواد امت شهدا خورا ډیر دي او هغه څوک هم شهید دي چې د تعاون په مرګ باندې وفات شي یعنی د مخکنی قومونو د پاره بدا عذاب وي خدا نبی کریم علیه السلام د امت لپاره د مسلمان امت لپاره بیا دا عذاب نه دی بلکې دا د ګناهونو درجېدلو یو سبب دی او د آخرت د درجاتو د پورته کېدو د لوړېدو یو لویه ذریعه ده د دې علماو څخه حکمتونه هم لیکلي چې دغه مرض څخه تېښته ولې منع ده او ورتلل ولې منع ده وجه دا لیکلې ده چې د انسانانو د عقایدو د کمزوري په وجه باندې په دې کې یو حکمت دا دی چې که یو سړی په دې مرض مبتلا شي او دا ساری مریضي ده نو بلې علاقې ته ولاړ شي نو خلق به د دې مرګ نسبت ودی شي ته وکي نو په دې خاطر به د خلکو په عقایدو کې کمزوري راشي نو بلې علاقې ته جنځي ځکه چې بیا په نورو علاقو کې دا مریضي خبره کی او کچيري مثلا د دغه علاقې څخه ځي
نو د په ذهن کې ودا ورځي چې کله دې ځای څولاړم نو بل ځای باندې نجات پیدا کوم، نو دا مناسب نه ده. او بل دا کچيري دا اجازه توسي چې بس خلک دی وځي، نو آمرانو سرمایدار په ټولو وځي، او په دې مریضي کې به یوازې فقرا او غریبان مبتلا شي. ځکه نو د عقاید د حفاظت په خاطر او د دې امت د یو ځایوالي په خاطر باندې علماو د دې څه حکمتونه بیان کړي. او که حکمت بیان هم نشي د الله د پیغمبر قول، بس دا خپل پر دې دلیل دی چې سړی په دې کې بس آمنا وسلمنا وای. معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه جلد اول صفحه 599 کې پر دې باندې شو تفصیلی بحث کړي. نو گویا کی خبره ده چې د تقدیر څخه تیښته پکار نه ده. دا دومره ډیر خلک و د تعاون د مرض ولاړ خو مرګ څخه نجات پیدا نه کوي، دی بل ځای مرګ ورترال. نو چې کله دا خبره یې نو بیا ولې د جهاد تشتی جهاد نه کوي چې د جهاد په میدان کې د مرګ بیره در سره ای او قبل ځای ولاړس نو مرګ ونه در تراځي. الله فرمایي وقاتلو، نو په مخکنی مذکوره واقعا کې غور او فکر وکړي، وقاتلو فی سبیل الله، جهاد وکړي فی سبیل الله د الله تعالی فلارکین، وعلموا فوسی ان الله چې یقینا الله عز وجل سمیع پر اوریدونکی دی، علیم پر علم لرونکی دی. یعنی د جهاد کوونکو او د نه کوونکو په زړونو او په عقلونو او په فکر باندې علم لري، ام د دې خبرې اوري. نو تاسو په دې باندې پوښی چې الله تعالی اوریدونکی او علم لرونکی. روایتو کې راځي چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه دا صحابه کرامو کې مشهور صحابي دي. د موتی په جنگ کې په یو ورځ باندې په خپل لاس باندې نتوري ماتې کړي، په خپل لاس په یو جنگ کې نتوري ماتې کړي. دا سي عظیم صحابي وو. دا خورا ګرانه مسله ده چې سړی یو څه متوجي شي چې زموږ دغه وسنی زمانه څخه شل کاله آفاته تاسو یو وسپنی چاړه یا یو د وسپنی شی راواخی، دا د اوس زمانه د وسپنی د شانو څخه څو چند ډبل هم دي او پند هم دي کویم دي. نو دا چې 1400 کاله مخکې یا 1400 کاله مخکې کوم وسپنه و طبعا د وسنی وسپنی څخه زیاته مضبوطه او فخو. نو دا چې سړی د خپل بازو په زور باندې ماتي، دا به څومره قوت وي چې سړی دی په یو جنگ کې نتوري ماتي. نو دا داسې عظیم صحابي وو، دی وایي چې هیڅ داسې یو معرکه او جنگ نه دی پیښ شوی چې ما د خپل سر د هغه جنگ میدان ته نه داخل کړ، لیکن نن دا دی پر بستر باندې لکه وش وفات کېږم. زما دا خبره دی بزدل انسانان واوري او په دې سر خلاص کی چې مرګ د تقدیر مطابق راځي. صدق الله.